نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله على كل شيء قدير. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. سورة توبہ نمبر آیت تی. کیف یکون للمشرکین سنگ بشید مشرکان و کافران عہد وعدا عند اللہ پنزد اللہ باندی و عند رسول پنزد رسول داغ. دا کافران و مشرکان وعدا بسنگ معتبر شی حالانکہ دی بخپل ما تکڑ. إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام سوا دای کسان نه چغي واده کړی تاسو سره. عاهدتم چې تاسو واده کړی دوی سره عند المسجد الحرام په خوا د مسجد حرام کې. فما استقاموا لكم پس سو پوری چې دوی قایمي په دې خپل واده تاسو سره. فاستقیموا لهم پس تاسو قایم اوسئ د دوی سره په واده. ان الله يحب المتقين بیشک اللہ پاک محبت ساتھی د متقیان سره. کیف ان یظهروا علیکم سنگ و معتبر شي د دوی دا وادا او حال دا دی کچر دوی غالب شي په تاسو باندې. لا يرقبوا فیکم
دی انتظار نکی خیال نکی پتاسو کی ستاسو په باره کې الا د رشتہ دارې ولا ذمتا او نه د وعدې یردونکم بافواههم دی راضی کوي تاسو په خپلو خولو سره وتأبى قلوبهم او انکار کوي د دې زړونه واکثرهم فاسقون او اکثر د دوی نافرمان او فاسقان دي اشتروا بآیات الله دی واقستلا په بدلا د آیاتونو د الله کې ثمنا قلیلا قیمت لگ فصدوا عن سبیلی پس دی من کوي خلق د الله د لارې نه انهم بشک دوی چې دي ساء ما كانوا يعملون ډیر بد دغه چې کوي ساء ډیر بد دي ما كانوا يعملون چې دي کوم عمل نه کوي لا يرقبون في مؤمن دی انتظار نکی خیال نساتی په بارا د مؤمن کې الا د رشتہ دارې ولا ذمتا او نه د وعدې اولئک هم المعتدون او دا کسان چې دوی د حد نه تجاوز کوونکي دي فإن تابوا پس کچر دی توبه وباسي واقاموا الصلاة دی قائم کی منځو وآتوا الزکاة دی ورکی زکات فإخوانکم فی الدین پس دوی رون دی ستاسو په دین کې ونفصل الآیات لقوم یعلمون او موږ په تفصیل سره بیانو آیاتنا د قوم د پاره چغي پیږي وان نکثوا ایمانهم او کچری دی مات کی خپل قسمونه من بعد عهدهم پس د خپل وعدونه وتعنوا فی دینکم او دی عیبون لټی تاسو په دین کې فقاتلوا پس تاسو قتل کی ائمه الكفر سرداران د کفر انهم یقینا دوی چې دی لا ایمان لهم ندی معتبر د دوی دا قسمونه لعلهم ينتهون د پارا دی چې دی منشي د خپل شرارتونو نه الا تقاتلون الا خبردار تقاتلون تاسو جنگ کوي قوم یو داس قوم سره نکثو ایمانم چې دی مات خپل قسمونه وهم باخراج الرسول او دی اراده کی په وسلو د پیغمبر وهم بدؤکم او دی شروع کوونکی د جګړې پتاسو اول مره په اول ځل اتخشونهم آیتاسو یریږي د دوینا فالله حقا تخشوا پس الله پاک ډیر حقدار دی چې تاسو یریږي داغنه ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان یې قاتلوهم تاسو قتل کی دا کافران يعذبهم الله عذاب باور کی دوی تعالی پاک بيدیکم تاسو پلاسونو باندې ويخزم الله پاک بدوی رسوا کی وینصرکم علیہم او الله به امدادو کی تاسو پدوی باندې ويشفي صدور قوم مؤمنین او یغیب کی الله پاک سینې د قوم چې غي مؤمنان دي ويذهب غیظ قلوبهم او لرب کی غصه او ختم بکی غصه د زړونو د مؤمنانو ويتوب الله على من يشاء او توبه قبل الله پاک چاته چې الله پاک اوغواړي والله علیم حکیم او الله پاک فو حکمت والا ذات دی ام حسبتم تاسو خیال کوي اند دې خبره تترکو چې تاسو به پرې خو دلی شي ولما يعلم الله الذين او حال دادی چې ندی معلوم ندی جدا کړ الله پاک هغه کسان جاهدوا منکم چغی جهاد کی استاسنا ولم يتخذوا من دون الله او دوی ندی ولی سوا د الله پاک نه ولا رسول سوا د رسول د الله نه ولا المؤمنین او نو او سوا د مؤمنان نه ولی جن سوکرازدار دوست والله خبير بما تعملون او الله پاک خبردار دي تاسو په عملونو باندې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين